سوال دا دی انجکشن مال روزه ماتیږي او کنه ماتیږي نه پدې روزه نه ماتیږي. دویمه دا د روزه چې ماته شي قضا ده او که کفاره ده. د دې مسلې بیان مې کړو چې روزه ماته شي قضا ده او که کفاره ده. دا روزه ماتیږي په دریو طریقو سره، یا به عمدن ماته کړي وي، یا به خطأن ماته کړي وي، یا به نسیانن ماته کړي. عمدن دا چې یو ځای ورته یاد وه خو بس اسې د خدای نافرمانی کوله لاړ خوراک یې وکړو نو دا یې قصدن روزه ماته کړه. په دې صورت کې به قضا ده کفاره ده. یعنی مطلب دا دغه د روزې قضا به راوړي او شپېته ورځې به د دې کفاره ده. او که چا کفاره نشو ورکولی نو بیا 60 مسکینانو ته خوراک ورکول دي. او دویمه خطا ده. خطا دې ته ویل کېږي چې دته روزه یاده وه خو د احتیاط ونه که مثلا اوداسه ته ناست او خولې ته یې اوبه واچولې مزمزه یې وکړله خو تېرې شوې دي، یا مې تاسو ته ویلو یو مور ده او خپل بچي له خوراک نرمو او لږ خوراک ته تیر شو نو احتیاط یې ونه کو نو دې ته خطا ویل کېږي. په دې صورت کې په قضا شته کفاره پې نشته دی. او دریم نمبر نسیان په هیر عمالي سره ورته پته نشته دی، پته ورته نشته لاړ خوراک یې وکړو وروسته ورته پته ولګېده چې ما خو خوراک کړی دی. دا د دې روزه کې 2-3 کسانو ماته دا مسله راوړله چې به داسې خوراک یې وکړو رسول الله مبارک فرمایي خدای پې دا خوراک کړی دی نه پې قضا شته نه پې دا روزه ماتیږي. دا روزه یې ماته نه ده بس چې کله ورته یاد شي چې ما خوراک کړی دی باقي ورځ به بیا روزه یې ماښامه پورې عام انسانانو سره ماښام کښېني خپله روزه به ماتوي سره به دا ګمان کې نه راولي چې ګنې ما خوراک کړی دی ځکه دا خوراک په خدای کړی دی. ښه داسې خوراکونه د خدای په تاسو باندې هر ورځ وکړي که ونه کړي دعا وکړم که ونه کوم نو دا د خدای خوراک دی خپل بنده باندې وکړي دې سره بیا پریشانی نه وي. خامخا انسان بیا په هغه زړه کې فطرت د وجې نه هغه پریشانی دا پاتې کېږي. درېیمه مسله دا ده چې سرسایه دا د کوم ملک په حساب سره ده. کوم ځای کې چې یو کس روزه نیسي ټول فقها دا خبره کوي ښه مؤدي چې کوم ځای کې روزې ادا کوي. مثلا یو سړی سعودي عرب کې دی کدا د پاکستان دی کدا د هندوستان دی کدا د دوبۍ دی دا د کوم ځای چې دی خو چې کوم ځای کې دا روزې نیسي نو د هغه ځای په حساب سره به دی سرسایه ورکوي. بیا چې دا سرسایه دی ورکوي نو د خپلو وړو ماشومانو چې کومه سرسایه دی ورکوي. نابالغه بچو سرسایه په پلار راځي د بالغه خو نشته دی نابالغه بچو ده که بالغو بچی ورکوي دا استحسان دی نو چې نابالغو ماشومانو ورکوي نو دا سرسایه به دی د هغه ځای په حساب یعنی خپل په حساب سره به ورکوي کوم ځای کې چې دی اوسېږي. بیا دا سرسایه خپل ملک ته لیږلی شي او که نه بلکل خپل ملک ته چې کوم ځای ته دی غواړي لیږلی شي د زکات په شان دی. دا عبدالمختار د زکات دا مسله ذکر کړي او نورو فقهاو دا بله مسله ذکر کړي ویعتبر حال المؤدي دا عبارت ده چې دا ادا کوونکي حالات ته بعضې خلک د اذان په وخت کې اوبه څښي او نن سهار دا مسله چا راته وویله او یو کس داسې کړي دي اذان شوی اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله او بیا یې اوبه څښلي دي نو دا یې روژه نه دی. دا روژه یې قصدن عمدن ماته کړې ده. دا جهالت دی او دې ته جهالت هغه جهالت ویل کېږي تجاهل چې په خپله ځان جاهله کله که علما شته مدارس شته او دا دونه مسلې بیانېږي په جمعه کې او په هر ځای کې او بیا ښه تعلیم یافته کس وایي نن سهار دا کار کړی نو دا یې غلط کار کړی دی. په دې صورت کې که اذان وشو الله اکبر ټیم پوره دی یو خدا د چې وخت نه مخکې اذان شوی بیا کوه خوراکونه خو عام طور داسې کېږي نقشه ته خلک ګوري بیا اذانو کوي خلک څه بېوقوفه غو نه دي که یو نیم کس داسې کوي هغه بیا غلطه کوي. نو چې څنګه اذان شروع شي الله اکبر بیا چې په خوله کې څه دا به راغورځئ نوړی دې په خوله کې وه بیرته یې راوغورځوه اوبه دې په خوله کې وي دا ګوټ دار توی کا دا نه چې تیری به که تیر دې کو روژه دې لاړه 2 میاشتې به کفاره نیسي ښه داسې چا کړي په هغه باندې 2 میاشتې کفاره ده. دا زنانو متعلق ښځه او خاوند د حقوقو متعلق دا خو زه روزانه لګیا یم په دې بحث کوم او وړاندې به نور کوم. الله تبارک وتعالی دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.